تاسو چې ښځه پلې شوې نه یې خدای شته که تاسو راپاسئ تاسو کې شعور نشته په 100 روپۍ باندې موږ خپل وټ خرڅوو خپل ضمیر خرڅوو د تعلق دپاره موږ څه نه کوو زه تاسو ته یو خبره کوم تاسو دلته کې په زړه باندې لاس کېږدئ او تاسو کلمه ووایئ تاسو ته پته نشته چې دلته څوک سم دی او څوک خراب دی ما ته یو کس ووایه دا مولانا صاحب ناست دی دلته کې نور سیاستدانان زموږ مشران ناست دي کلمه ووایه ځان سره سوچ وکړئ او په زړه لاس کېږدئ ووایئ چې تاسو ته پته نشي زما کوڅه کې څوک غل دی زما په دې کلي کې څوک روان دی ویلی شئ نه ولې د مرګ نه یېرېږي ایمان دې کمزوری دی د ملک هم درته پته ده چې وروسته مې څوک تپوس نه کوي داسې ده که نه ده دا ډي سي صاحب و محمدزاده د خپل د مرګ نه مخکې دا اعلان که زه شهید کړی شوم ما ته څه نقصان ورسېدو زما به دا کسي چا دې تپوس مړه دا داسې ملک داسې ریاست داسې ادارې دي زه چا ته وجاړم زه چا نه تپوس وکړم ما له جواب راکړې که زه چېرته لاړ شم زه تاسو نه دا یو تپوس کوم که دا ادارې والا وایي ته چې لاړ شي او ورته وایې یاره په فلاني ځای کې یو کس چې دی دا غلط کار کوي ته وایي ما له ثبوت زه تاسو نه دا تپوس کوم دا دلته چې دا 50 دا ادارې دي او دا تنخواګانې دي دا فلانې دی او دا ډینګرې دی او دا فلانې دی او دا ډینګرې دی بند کې کور ته یې ولېږئ که دا زمونږ دا د ټیکسونو دا پیسې دا مونږ چې دا په کم ضلالت تاسو خلئ هغه تاسو په دې باندې ضایع کوئ د دې ما ته یو آوټپوټ خو ښایې که نه ما ته خو څه وښایې که نه چېرې ته ووایم چې دا ادارې دا کار وکړو ستا هغه وزیر اعلی ستا هر یو اداره ستا هر یو سړی چې دغلته ورسي د هغه نظریه د هغه سوچ د هغه هر څه بدل شي په دې چوک به درته ولاړ وي زه به دله دا وکړم زه به دله دا وکړم کله چې کرسۍ ته ورسي او جیب ته پیسې را شروع شي نو نظریه هم بدله شي سوچ هم بدل شي هغه سټینډرډ آف لیوینګ هم بدل شي او بیا تاسو هم بدل شي خو بیا به چې کله دلته زنده‌باد او مرده‌باد را شي نو بیا به زه فلانې زنده‌باد او مرده‌باد چېرته مې دا سوچ کړی دی ځان سره چې دې زما د خاورې دپاره داسې کړي دي د ده را روان مستقبل به سي زما د را روان بچي مستقبل به سي یاره موږ به تر کله پورې تاسو ته دغه شانتې لګیا یو او مینت یې به درته کوو چې خدای ته وګورئ او راپاسئ که زه تاسو ته اوس وایم چې ما سره یو 10 کسان راپاسئ او موږ نن دا تهیه کړو چې موږ به تر هغې پورې نه کېږو چې تر څو پورې زموږ په دې ملک کې بدلون نه راغلی څوک تیار دي دغه شان پورې چې تر څو پورې موږ په خپل ذهن کې دا سوچ نه راوستی چې موږ به دا ملک بدلو موږ به د خپل را روان مستقبل دپاره جنګ کوو او جنګ به موږ خپل ادارو سره کوو او دا زما ادارې دي چې زه پرې خبره نه کوم څوک به پرې کوي چې خبره کوي وایي یاره ته د ادارو خلاف یې یاره ادارو خلاف نیم زه سیستم خلاف یم یاره دلته سړی زما قتل کېږي او ته ورته سلوټ کوې او لېږې د دې ځای نه مړه نو کم از کم دا پردې ورته واچوه لږ دغې خو ولېږه چې ما ته دا فیل شي چې یاره یو سړي لږ زیاتې کړی په یو طریقه خو لاړو که ته چې نن هغه ته سلوټ کوې ته چې هله خلکو له موږ ته څه جواب راکړې چې عوام څه دي زما له دې بوټې راخلي دي ته ما ته دا جواب راکړې بیا دلته کې مشران راځي او ودرېږي او کمیټي جوړوو دا جوړوو دا جوړوو دا جوړوو کم دا کمیټي کم د هغه فیصلې کم د اوسه پورې انصاف میلو شو اوسه پورې د محمدزاده شهید سره چې کومې وعدې شوې فیملي سره کومه وشوه یقین وساتئ ډېر بې حسه خلک ډېر بې حسه معاشره کې پیدا یو ډېر بې حسه قوم کې پیدا یو او موږ پښتانه یو په څه پښتانه یو پښتون څه ته دا پښتون داسې مړه د پښتنو نوم مو شرمول اخا بیا پاکستان چې کله نه آزاد شوی دی او دلته کې یو پاکستان یو ریاست جوړ شوی دی د هغې ورځ نه والی اوسه پورې موږ څه بدلون راوستو خپل ژوند ورځ تر ورځه موږ په طبیعي طرف ته روان یو ورځ تر ورځه یقین وساتئ هر ادارې ته چې لاړ شي هر ادارې ته بغیر د د فوج نه هر ادارې ته چې وردن نه شي قسم په خدای د کرپشن حد دی پکې او چې یو کرپټ سړی رانیسي نو 200 کرپټ یې رامرګري کېږي او ستا خلاف ودرېږي او بیا دلته کې عوام کې دومره بیا سوچ نشته چې هغه بیا ستا مرسته وکړي او تا سره ودرېږي هر سړی خو د کمال شاه بچا په شانتي نشته چې راشي او دلته کې راته ودرېږي او تقریرونه راته شروع کړي او ته یې راپاڅي دا تاسو ذهن نشته تاسو د دې معاشرې تاسو د پاکستانیان نه شناختي کارت تاسو جوړ نه لري یار لږ سوچ وکړئ غلط ته خو غلط ویل شروع کړئ که نه خدای او دې جوړېدو که نن نه راپانسېدی قسم درته خورم جاړی دا وخت د راپاسېدو وخت دی دا یوازې د محمدزاده خبره نه کړو دا د دې ټول پاکستان خبره
د ټول ادارو خبره د دې خلاف به راپاڅو غلط ته به غلط وایو زه لږ جذباتي کېږم تاسو نه معافي غواړم که زما د خولې نه څه غلط